دا راته ووایه دا ناوګۍ په کومه ایریا په کومه محله کې دا واقع راغلی؟ ډب سر د بره پم چې دی که نه په هغې کې پیلا تنګې ورته وایي، په هغې کې د دې هلک کور دی، دی په باغ کې اوسېږي، د ناوګی کس دی د هغه په باغ کې، او دی راغلی و میلمه و د دې او دا په دې سالن کې زهر اچولي دي او دا ټول ماشومان د هغې نه خراب شوي دي. دوه ماشومان چې دي هغه نور د دوی ګاونډیان دي، هغو له یې سالن ورکړی، په کې هم خراب شوي دي. نو هغه یې د دې ځای نه واپس کړل کور ته، ویې ویل هلک صحیح ول او دا پکې خراب دي ډېر. او دا مبینه ملزم تاسو له څنګه په لاس ته راغلو، پولیسو سره رابطه څنګه وکړه؟ دوی خو چې څنګه یې دغې د دې شیر باچا وښی دی، هغه ته یې رینګ وکړو چې هغه راغی، نو دی په موقع و دی ونیو او د ځان سره یې سمدست راویستو. نو چې په دې کې دا شیر باچا راورسېد، نو دی خپل ګاډي ته واچو او د ځان سره د دې مریضانو سره یو ځای راویستو هسپتال ته. بالکل چې په دې کې چونکې تفتیش روان دی په فسټ ایډ په دغه باندې چې دی به ریپورټ سیول هسپتال ته دغه ماشومان دغه فیملي متاثره راوستې شوه. دا وخت ایډیشنل اس ایچ او علیم خان هم زموږ سره موجود دی. علیم خان دا راته ووایه چې دومره بر وخت تاسو مبینه ملزم چې دی هغه په خپله ورقه کې واخیستو، څه تفصیلات دي مزید؟ مهرباني شیل باچا صاحب، تاسو ډیره مهرباني چې تاسو رالی او زموږ نه د دې باره کې معلومات اخلئ. دا خو د شنګلي اوسېدونکی دی، دو د هغه ځای نه خپله ورندار تختولې ده، لاهور ته تللی دی او بیا د دې مدعي د راپورټ مطابق بیګا د شپې په 3 بجې دا جنۍ او دا هلک د دې کور ته راغلي ډب سر ته او شپه یې تېره کړې ده. نن ماښام یې د افطارۍ ترکاري تیاروله چې په هغې کې 10 زهریلي شی اچولی دی او هغه ترکاري چې کله د کور دی خلکو خوړلې ده، نه د هغې سره چې کوم دی د هغو حالات خراب شوي دي، متاثره شوي دي او اهلیان علاقه چې کوم دی هسپتال ته راوړي دي. موږ چې کوم دی اوس د کور د مالک په راپورټ باندې د خلاف مقدمه درج کړه. بالکل جی، پولیسو چې دی په دې کې بر وخت کارروایي کړې ده. دلته د سرکل ډي اس پي انور خان په سربراهۍ کې اس ایچ او غالیګي علي باچا او ایډیشنل اس ایچ او محمد علیم خان چې دی سره د نفرۍ چې دی دغه ځای ته رسېدلي دي. دا وخت د ګڼ تعداد باندې پولیس هم موجود دي. په دې کې پراپر چې دی اف آی آر دپاره چې دی هم لیکل سټارټ دي او دغه کم متاثره فیملي چې هغه د مزید علاج دپاره سیدو هسپتال ته ریفر کړی شوه او دا زموږ په شا چې کم کس ولاړ دی، دا ټول حرکات چې دي د ده د لاسه شوي دي او دا دغه ماشومانو ته په خوراکي اشیا کې په سالن کې چې دی دغه زهریلي مواد چې دي شامل کړي دي او د هغې کې د څه کسانو حالات چې دی غیر و څه چې کم سټیبل و هغه خپل کور ته ریفر کړی شو. مزید تفصیل به راځي. ما سهیل باچا له راکړه اجازت، د الله په امان.